السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهار او اخیستل سره د پاکستان اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن نو د ترنا روان یو هغه بیله کومه چې زمونږ د لندن شاډن کې تاسو ته کوو یې اسره به کاسره هیڅ کې نو هغه چې کم سامان ریکوایرمنټس او کم ضرورت هغه سامان یې لاګسته دي. زمونږ د اخلاص ټیم هم ریډي دي. زمونږ سره اوسه موږ به ولوغیله هغه سامانونه کم چې هغه به ضرورت او تاسو هغه را لګلي پیسې زمونږ سره اوسه. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهار د وخت کې د لندن شاډن د هغې مور د کور نه نیغ په نیغه استاد سره مخکې پروګرام موږ تاسو شیر کړی چې په دې دنیا کې هیڅ څوک نشته، خو زموږ ډېر ملګري دا وایي چې تاسو یو څو خبرې په دې پروګرام کې د اردو هم کوئ، نو د هغوی دپاره به کې موږ ټیم په ټیم یو وړوکی میسج هم ورکوو او زموږ چې څونه پښتانه وروڼه دي تاسو ټول هم پروګرام کې زموږ سره اوسئ. जैसा कि आपको पता है कि पहले हमने तकरीबन 10 दिन पहले ये प्रोग्राम शेयर किया था मलाकनी जन से लंदन शाडन से. ये हमारी माँ जी है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, बच्चे इसका नहीं है, भाई बहन इसके नहीं है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है. इसका घर, इसके जो घर का हालात है वो हमने आपको बताया था. इसके घर में बिजली नहीं थी, पानी का कोई बहुत प्रॉब्लम है. ये घर भी जो है ये दूसरे लोगों का है और ये किराए की खातिर उन लोगों के खेतों में काम करती है. ये माँ जी जो आप देख रहे हैं इतनी उम्र में, इसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है. इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का टीम आज आए हुए है अपनी माँ जी के पास. इसके लिए सोलर, शीशा, राशन वगैरह, बिस्तर, चारपाई, कपड़े, जिसका जितना भी ज़रूरत था वो हम लेकर आए. हमारे साथ रहिए प्रोग्राम में आगे आप देखें हमारे साथ जो लोगों ने पैसे भेजे हैं, जितना सामान राशन वगैरह वो हम अपने माँ जी को हवाले कर रहे हैं इखलास वेलफेयर की तरफ से. हमारे दारत हुआ है का ना دا څونه سامان چې تل راغلی دی ستا ژوند په تیارو کې او ډېر د سختو سره او د بجلۍ مسلې درته هم وي. دا ټول هغه مسافر دی د خپلو بچو د رزق نه یوه یوه نوڼۍ راشي کولی ده او هغه رڼاګانې تاسو له راوړې دی کور ته تاسو ولیدې د بجلۍ سیسټم پکې تاله راغی څونه راشن و کټ وغیره کپړو پورې مونږ تاسو له جوړې کړي دي. هغه یې راولي ټول مسافر دی د خپلو بچو د رزق نه یوه یوه نوڼۍ راشي کولی ده، خو هغه صرف د دوا ارزومند دی. هغوی ته دې څه وینا ده؟ الله دې ورڅخه وکړي، خدای دې خوشحاله کړي، خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي. الله پاک دې ورسره ښه وکړي چې په ما باندې دونه دا غځې او د دې ځای سود وکړو، خدای دې ورسره ښه وکړي. او زه ومه بېوسه اوس خو چې د ګرمۍ کې دا پکې درته لګېدلې نو څونه څه لږ ډېر سهولت درته وي که څنګه؟ خامخا به وي نو. او دغه خلک چې تر کومې پورې اوس دا پکې تا ته لګېدلې دی رڼا شوه ته ډېر غټ سهولت ته جوړ شو، نو تر کومې کومې به دې یاد وي په دعاګانو کې؟ بس چې دې ته ګورم دوا به ورته کوم. ها صحیح ده. دا کومو کسان چې اوس پیسې را لېږلي د دوی دا لیسټ ورته هم پړاومه چې څونه څونه پیسې تاله چا د خپل طرف نه خپل څو دی راکړي. ښه دا وخت کې چې زنګ سره زمونږ د مور له څونه پیسې خلکو را لېږلي دي د سعودي عرب نه زمونږ یو ورور را لېږلي دي، خپل نوم یې نه دی ظاهر کړی، بټخیله کې علي رحمان سویټ ول ما وصول کړي 5000 روپۍ. احسان بھائی د سعودي عرب نه را لېږلي 10100 روپۍ. عثمان بھائی د ملیشیا نه 25000 روپۍ را لېږلي وې په بونیر. د بونیر نه یو کس ما ته را ټرانسفر کړي چې 100 روپۍ په هغې کې کټ هوتی نه بعد 24900 روپۍ په بینک راغلي.
د امین جنرال سٹور نه موږ 5200 روپۍ وصول کړي چې ورور خپل نوم نه دی ښولی په ایزي پیسه باندې ورور رالېږلي 2200 روپۍ یو زمونږ ابو رحاب یو ورور دی چې دی د لور نوم دی رحاب خپل نوم یې نه دی ظاهر کړی 5000 روپۍ هغه رالېږلي دي شریعت صاحب له چې په سعودي عرب کې کم ملګري ورکړي دي زیشان صاحب 150 ریال بیا له دې نه یو بل ورور دی زمونږ چې خپل نوم یې نه دی ظاهر کړی شریعت صاحب له 400 ریال ورکړي دي بل زمونږ یو خوږ ورور دی چې خپل نوم یې نه دی ظاهر کړی ډېر په کلکه یې ویلي مو چې دا مور د ځان سره سعودي عرب ته بوځمه ډېر د دعاګانو ارزومند دی وایي چې مور او پلار مې مړه دي تاسو ورته هم ټول عمر دعاګانې کوئ د هغې په حق کې خو ابی ورسره جوړېږي نه وي چې دا څونه سامان دی دا ټول زما له طرف نه نو 1420 ریال هغه د خپل طرف نه رالېږلي چې د دې نه جوړېږي 39760 روپۍ یو زمونږ د واړی یو ورور دی په خپله هم ډېر معذوره دی د سختې زندګي د اکبرزاده به خو 1500 روپۍ یې ډېر په دغه سره رالېږلي د خپل ډېر د سختې ژوند نه دی خو چې د ابی سره مې دا وس کېږي دا ورسره کوم یو زمونږ یو خوږ ورور دی شاهد به یو جوړه کپړې ولا هغه رالېږلي یو زمونږ د اخلاص تنظیم یو حصه د سمیع الله بی په دمام کې چې د هغه بابا 700 روپۍ رالېږلي یو جوړه جامې ولا مونږ په هغې باندې اخیستې د دې مور دپاره د دې ټولو نه جوړېږي 1,08,060 روپۍ بیا په دې کې د څونه سودا مودا چې ولا مونږ اخیستې څه کسانو زنګ د یو ورور چې کم 1420 ریال رالېږلي چې په دې ولا سامان واخله نو د دې ټول حساب جوړېږي 33,330 روپۍ بقایا د دې مورکۍ زمونږ سره پاتې کېږي 74,730 روپۍ هغه مونږ د مور له حواله کوو خو د هغې نه مخکې څنګه هغه خوږ ورور دا وینا وه چې دا جامې مامې دا به دا مور واغوندي ځکه چې کمې شلېدلې جامې ما لیدلې دي نو زما په زړه نه جوړېږي دا به په نوي جامو کې ما ته ښیې نو مونږ تاسو ځان سره به پروګرام کې اوسئ مونږ د خپلې مور سره خپلې پیسې هم حواله کوو او د دې لږ ډېر په دې کور کې سره مونږ لږ کار کوو تاسو ځان سره اوسئ چې رښتیا را باندې وایي چې دا ورور مې مړ دی که نه نو بیا مې د جامو دغه نه دی اچاک لکه 8 کاله بعد دې نوې جامې نن واغوستې زه یو ځل دې بیا مبارک زما د دې وطن خاورې نیمه دي زما ستا د قدم خاورې رنج دي مبارک صاحب خدای دې وبخه لکه داسې بې اسرې پاتې شوم او رانه لاړ که نه نو دا ډېره ګرانه ده اسانه نه ده تاسو ته ښه پته ده نو تاسو چې څنګه ولیده زمونږ د هغې مورکۍ جامې هم تاسو لیدلې بسترې مسترې چې څونه سامان و هغه ته مونږ راوړی دی راشن او 3 جوړې ورته کپړې جوړې شوي شیشه پنکه هم ورته هغه دې مونږ سټارټ کړه لایټونو سیسټم ورته هم زمونږ عمرایت به الله دې په ژوند کې برکت واچوي په خپل لاس یې ورته وکړه کوم چې زمونږ سره ټول عمر د کیمرې په شا وي تاسو یې نه وینئ د دې ابۍ چې کم زمونږ سره پاتې کېږي 74,730 کم چې زمونږ د لډن ده یوت چې کم ګروپ لیډر دی زمونږ سره اویس بای تخواست دی چې دا 74,730 روپۍ زمونږ د مورکۍ ته حواله کړي په خپل لاس باندې خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي لکه زما په شان مسافر دي خدای دې ثواب وکړي الله دې په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي چې په ما باندې دونه دا غځې د دې زیړه وسو زه به څه ووایم زه ډېره بې وسه وم کې اراده راولېږو خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي ډېر ماشي وو ګرمي وه دغه ده زمونږ پکې ډېر ژوند خراب و اوس په لږه ګزاره وکړي پاک خدای دې خپل ملک ته راولي او مسافر دي الله دې خپل ثواب وکړي همدغه دی دا زه به څه ووایم ما سره یې ډېر ښه وکړل نو دا پیسې چې تاسو راوړي دي او زما سره خوشکه ځای دی چې څوک یې رانه خراب یې نه کړي تاسو به یې ویسئ چې زما ورته ضرورت و نو تاسو به یې راکوئ دا ده تاسو چې څنګه ولیده ابۍ د دې پیسو ذکر وکړو چې دا زه نشم ساتلی زه کې یوازې یم په دې ځای کې زما سره څوک نشته خوش کې زګې داسې نه چې دا پیسې زما نه څوک ګډې وډې کړي کمې 74,730 روپۍ چې دي نو د دې نه ولا مونږ ابۍ له به دا 4,730 روپۍ ابۍ له حواله کوو دا 70,000 روپۍ به د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن سره زموږ د دې مور امانت دي خو ابۍ څنګه چې تاسو ووایئ چې ما 8 کاله بعد نن نوې جامې واغوستې که نه نو د دې جامو خول زه او زموږ د پوره اخلاص ټیم له طرفه څونه چې ملګرو دا پیسې رالېږلي د دې ټولو د طرف نه زه تاله د دې جامو مبارکي درکوم जैसा कि आपने देखा हम इस माजी के घर आए हुए थे सऊदी अरब से मलेशिया से मुख्तलिफ ममालिक से हमारे माजी के लिए लोगों ने जितने पैसे भेजे हुए थे 1,08,060 रुपए जिसके वजह से लोगों ने बताया कि कुछ सामान राशन कपड़े वगैरह हर एक आदमी ने अपनी तरफ से भेजा था उसका 33,330 रुपए बन गया
बाकी हमारे साथ 74,730 रुपए बच गया, जिसमें हमने 4,730 रुपए माजी को दे दिया। माजी का यही कहना है कि रात को मैं इधर अकेले हो, आसपास में कोई घर नहीं है, ये बिल्कुल सुनसान एरिया है, कोई सा ये पैसे ले जाएगा या माजी को कोई नुकसान देगा तो ये 70,000 रुपए हम वापस ले जा रहे हैं अपने माजी से। इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के खजाने में हम जमा करते हैं। ओएस भाई रिस्पॉन्सिबल है इस घर का, जितना इस माजी का खर्चे की जरूरत होगा हम कोशिश करेंगे ये पैसे उस वक्त जब उसको जरूरत पड़ेगी हम ले आएंगे। इसके लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का साथ देते रहिए, क्योंकि इखलास इन ऐसे लोगों की आवाज है, ऐसे माओं का, ऐसे यतीम बच्चों का, ऐसे बहनों का जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इखलास उन लोगों का आवाज है। आप भी बन जाइए इखलास वेलफेयर का हिस्सा। इंसान त ژوند شرف